یو واقعا یو بزرگ ذکر کړی دا مسلم بن عمر رحمه الله یو بزرگ دی فرمای یو پیر کور ناستم ځان سره مې سوچ کو ناصاف یو صاحب مې ذهن ته راغی زمونږ د ګاونډ یو مشر بابا دی زمون په گاو عام معاشره کې خلک قبرونه د کلی خلک کوي په دې غټو خاریو کې ګورکن وته ویلي قبر کوي په مقبره کې هغه ناس دي داغه کار دی قبرونه کوي په کرایه باندې په پیسو باندې د خلک بیا پیسې ورکوي وې سود ته مراله زما په گاوند کې یو ګورکن د قبرونه کوي زم دنه د پوس کوم چې داسې څه واقعیا په قبرستان کې او په مقبره کې سناشنا عجیبه خبره دی مخې ته راغلې که نه وی زه لاړم دا تپوس مې ترې وکړ وی هغه په ژړا شو ما ته یې وویل چې آو یو واقعیا زما مخې له راغلې ده او د هغې واقعیا په وجه باندې زما زندګي هم بدله شوې ده داسې عجیبه واقعه مخې ته راغلې مسلم بن عمر رحمه الله دې تپوس کوي بزرګ دی وی دا واقعه څه ده ما دې ووایه هغه ورته وی صاحبه یو ورځ ما 2 قبرونه دروازې وکنستل ما چې تیار راته پراته ناصابه کې خلک راشي مړی شوي دی جنازه شوي او هغه ښخی مخبرې ته خلک راوړي جنازګاه ته وی 2 مې تیار کړي او 3 مې تیاره ولګیا یم په دې 3 کې ما ته ډېر زیات مشقت مخې ته راغی ډېر زیات ستړی شوم او په ما باندې خولې راغلې ګرمي مې پهې کېده په دې قبر نه ما ته دوب غونده کې او د اور آثار را باندې محسوسېدل لکه دې قبر کې چې څه اوري سخت ګرمي پکې وشوه بهرحال قبر مې ډېر په مشکله باندې وکناسته یو سیټ ته کېناستم ما یې زه اوس به مې ګاګ ولګي څوک به راشي قبر به رانهوالي پیسې به راکړي د قبر د کناستو او ایو به خپل مړی ښخ کړي وي په دې سوچ کې او په دې انتظار کې ناست یم په ځان مې د پاسه د بوټي د پاسه یو څادر خور کو چې لږ شانتي موسم را باندې یخ شي خو د دې 3 قبر نه سخته ګرمه هوا او تپش په ما باندې راځي دا ګورکن وایي چې داسې پر کاله غونده کې شومه یو 2 کسان د غیبي غونده کې راله او وایي دواړه ودرېدل د 3 واړو قبرونو په خوا کې دا یو دی بل ته وایي چې ولیکه د یو قبر متعلق کم چې ما مخکې کناستې و اولنۍ وي دا بل ورته وایي چې څه ولیکمه وي دا ولیکه چې دا به 12 میله یو خوا او 12 میله بل خوا مشرق او مغرب او شمال او جنوب ته دا به ګلابي د خپل مړي لپاره 12 میله ګیر چاپېره دا به ګلابي وی هغه ولیکل چې 12 میل به 4 واړو طرف ته ګلابي وی دې 2 قبر ته اشاره وکړه وی چې دې ته ولیکه چې دا به د مړي ته حد نگاه د څو پورې چې نظر لګي تر هغې پورې به ګلابي د کومې پورې چې د نظر لګي د هغې پورې به ګلابي وی هغې م ولیکل وی بیا یې 3 نمبر قبر ته اشاره وکړه د کومې نه چې ډېره زیاته ګرمي په ما باندې راتله وی دې 2 ملګري ته وایي چې صاحبه دې باره کې ولیکه چې د دې غټې ګوتې او د ورپسې د مسواکې ګوتې د دې منځ کې چې څومره فاصله ده دومره فاصله د دې کلاوالي ولیکه د 2 ګوتو داسې د 2 ګوتو برابر
دومره فاصله کې دې کلاوالي ولیکه وی هغه ولیکه صاحبان نه نظر نه پناه ویلک سات تیر نو یو اتنه کسان رااله چې سلور کسان خو هغه دي چې د سلور واړه بازوګانې نیولې دي خپې نیولې دي یو سلور پنځه سره سیوا کې را روان دي وی جنازه وکړه اتنه کسه باندې وی ما ته وی چې صاحب موږ له قبر پکار دی ما ته صحیح ده د غړومبي قبر ځان له پکې خوښ کې چې کم کې خوښوي نو وی غړومبي خوښ کړه یزم په دې انتظار چې دا قبرونه به اوس ملاویږي چاته زما نورم تجسس سیوا شو چې دا د چا قبرونه کېدي دا به کم خلک دي د دوی به څه عملي وی په دې سوچ کې ناست یم دا یو صاحب جنازه رااله وی ما چې کله هغوی ته قبر لومبې خوښ کړه ما چې صحیح ده دې کې خښ کې مړی ما یې تپوس وکړو چې صاحبه دا څوک وفات شوي دی او دا دومره لږ خلک ولې دی دا خو غټ اتنه کسان یې دا ولې وایي چې صاحب دا زمونږ د خاندان د ټول نه غریب ترین بنده ما وفات شوی دی دا ډېر غریب سړی و ډېر غریب و نو ما دی چې دا خلک ولې لږ دی وي د غربت د وجې نه د ده رشته دار چې کوم مالدار دی هغه پکې حاضر شوي نه دي مونږ جنازې راچا ځو صاحب چې غټ سامع وفات شي چې غټ سړی دنیادار وفات شي نو څوک په ایکسلای کې را روان وي او څوک په پیاده را روان وي او په ګرمۍ کې مو یو درز جوړي په جنازګاه کې بیا ځای نه وي خلک وایي دا جنازګاه لکه غټول پکار دي دا خلک مشورې بیا داسې کوي خو غریبو دغه اتنه کسان دي بس صاحب نور څوک لرا نه له هغه وي ښه وي دا خو نیک بنده دی او بیا غریب دی نو زه د خپلې پیسې د دې وجې نه چې د صاحبان ورته ویلي وي چې مونږ د څه وس نه کېده مونږ خاندان کې چنده وکړه کفن او د دفن انتظام او د قبر د کودایۍ پیسې مونږ د هغې نه تله درکوو د ګورکن ورته ووي چې صاحبه صحیح ده زما دا پیسې ما نه مه راکوې بس دا زما طرفه تاسو ته واپس دې ورثاو باندې تقسیم کړي وی هغې دفن که لږ ساعت دي سارو د دویم مړی راغی وی د هغه سره صرف څلور کسان دي چې څلور بازوګان او خپې د کټ نیولي دي دغه کسان راله نور هېڅ څوک هم نه و وی هغوی چې قبر خوښو نو دا دویم یې خوښ کړ چې زمونږ دا دویم قبر چې په دې کې بیا ښه نو ما یې تپوس وکړو چې صاحبه دا خلک ولې لږ دي صرف څلور کسان نور څوک د جنازې نه و و چې صاحب دا اجنبي څوک سړی دی مسافر و چا پېژنده نه غریب هېڅ چا نه پېژنده دلته کې پهلا چېرته روان و ویشته وفات شو او څوک د پردو خلکو جنازو رسي بس مونږ بس چنده منده مو وله وکړه او را مو وسته دلته مو وله جنازه وکړه او ښه وې بس دا صاحب کو ته په جړا شو وی تاسو خې نه پېژنئ خو زه یې پېژنم دا د وخت لوی ولي دی ځکه د قبر دا څلور واړو طرفونو ته تا حد نگاه او کلاو دی د دې فیصله شوې ده او ته وی چې دا مسافر او غریب دی او بیا الله والا بنده دی زه د خپل د خدای دا پیسې د پرېږدم مې راکوي محترمو دی ورته پرېښودی هغه هم دفن شو د وی چې زه خو دوه کیسه تمام شوه خو نور تجسس سیوا په دې شو چې دا بدبخته به څوکي د ده به څه عملي چې په ده باندې د دوو ګوتو برابر دا قبر دومره به راتنګي د غټې ګوتې
او د مسواک ګوتې درمیان چې کوم فاصله ده دومره به قبر تنګي دا به څوکي په دې کې یو جنازه راوړلې شوه د پاسه پې د ریخمو یو غټ څادر پروت دی د ریخمو یو څادر پې پروت دی د پاسه پې ګلونه پراته دي امیلونه د پاسه پې د ګلونو لوی لوی هارونه پراته دي مخکې وروسته د کسان روان دي بچاو هټو بچو والا شور شروع دی خو چې ومې کتل چې په علاقه څومره خلک و غونډ پکې موجود وو لوی سرداران نوابان خانان د کلي مشران امینهګان او امپیګان هر سړی پکې موجود دی او مونږ ما تاسو ته وایي چې مونږ خو د خان سړي جنازې له داسې ځو او په الله قسم دا خان سړی زمونږ غریب سړي له ګوره جنازې له نه راځي مړه نه پېژنم پرېږده اوس په مړي کې را او مونږ غریبه د دې خانانو جنازو نه منډې وو جنازه د الله د رضا لپاره پکار ده په دې کې څه شک نشته که خان کې غریبي په دې کې ګوره دا نه چې خان جنازې له مزه هر چا جنازې له تل پکار دي خو په اخلاص تل پکار دي او د غریب هغې له په سر کې تلل پکار د غریب جنازې له د غریب قبر له ځان په وخت رسول پکار دی محترم عرض مې دا کوو و چې کله جنازه کېښودې شوه بلا خلق یې جنازه وکړه لوی ډګرو والا لوی عهدو والا صدر او امینه او ام پی او منسټر او هر قسم خلک پکې شریک دي ما تپوس وکړو چې صاحبه دا څوک وفات شوي وایي چې دا زمونږ دلته د پلانکي خان او د پلانکي نواب د هغه بیبي وفات شوې ده دومره بلا خلک یې په جنازه ولاړ دی ما بیا تپوس وکړو چې دوی سره د خاندان څوک شته ما یې د خاندان د یو کس نه تپوس وکړو چې صاحبه د دې زنانه عمل څه و ما ته وی چې د مونځ پابندي پکې نه وه د حیا جون دی نه د دین سپکاوی به کو د دیندارو خلکو سپکاوی به کو چې خوله به کولاوله د دین مذاق په وړاوه دین پسې به مذاق کو علماو پسې به مذاق کو او د الله حکمونو ته به سپک کتل په سر به یې پټه نه وه چېرته به مصله ولاړه نه وه دا هغه ښځه ده د دې دا عملو نور مال دولت په کور کې زیاتو سونی په سر نه په خبون ځوړنده وه غوږونه خو پرېږده په تندیم سونه ځوړنده وه خو په مسله باندې دا چا نه ده لیدلې محترمو دا ګورکن وایي دغه زندګي زړه د غفلت زندګي ما ختمه کړه پرېښودله زما سترګې رڼا شوې ما وکتل چې زما مخکې ژوند دا په قبر کې د لاندې زندګي چې ده دا خو الله ما ته وښودله چې دلته کې مال دولت په کار نه راځي دلته کې نیک اعمال په کار راځي دلته کې مونځ په کار راځي دلته کې د دیندارو خلکو سره محبت په کار راځي دلته کې مال په د الله په دین لګول په کار راځي وی زما زندگی الله بدله کړه د هغې نه پس ما هم به د نیکو اعمالو خیال ساته د مونځ اهتمام به مې کوو د دیندارو خلکو عزت او احترام به مې کوو